حمایت الله مایار هغه سبا را روان دی نوخار ته، د نوخار دوره به کوي، کوړي ته به ځي او دغه نمایندګانو سره به د یکجهتۍ اظهار کوي او هغوی سره به ودرېږي په ګرم میدان کې او هغه هم تپوس له روان دی چې زما نمایندګانو سره د میرې مور سلوک ولی کیږي او زما نمایندګانو سره امتیازي سلوک ولی کیږي او دلته کې بیډ ګورننس ولی دی. دا یو غټ شکل دی اختیار کو، دا تحریک او دا خبره به ټوله صوبې ته رسي. زه ګڼم چې اکوړه خټک کې منتخب نمایندګانو کم تپوس شروع کو او د دغې په بنیاد کې کم رد عمل راغو او دا کم یو تحریک شکل اختیاری، نو دا صرف اوس ټیمې جهانګیري پورې محدود کېدی هم نشي. دغه اوازونه به د دې صوبې مختلفو تحصیلونو نه هم راپاسي او هلته به خلک د دې څیزونو تپوسونه کوي چې ټیکس هم راخیستی شي او دا ټیکس ځي کوم ځای ته او دا جمع کیږي څنګه او دا چې راجمع شي خلکو نه واخیستی شي، نو د دې جمع کېدل د هغې طریقه کار څه دی او معدنیات څه شی دی او د شګې پیسې څه دي او د کارخانې څه دي، د بوټ څه دي. نو یو معمولي انا او یو معمولي د انتظامیې د هغی چپقلش د عوامي نمایندګانو هغې یو ډېر لوی تحریک اټومیټک هغه جوړ کو چې هغه ټولې صوبې ته هم ښکاره شو خورېږي به. دا نن جهانګیري کې دا مسله ده. نو دقه اواز دا زه ګورم چې د نوخار او پبو تحصیلونو کې هم بازګشت کوي او اورېدو کې راځي د دې تپوسونه د دغې معاملې نه پس دا اوازونه د تحصیلونو نه مختلفو ځایونو نه راوچتېدل شروع شوي دي. ګرانو کتونکو د جهانګیري تحصیل که مونږ وګورو نو دا غریبه تحصیل نه دی. صوبایي حکومت بیل فنډ ورکوي او د دې خپل آمدن هغه کروړونو کې دی، خو بدقسمتۍ سره د تیرو 10 کالو نه په دې جهانګیري کې دی د ټیمې د سطحې نه سرکاري سطح باندې ټیمې داسې څه منصوبه نه ده ورکړې خلقو له چې هغې نه خلقو ته فایده. ټیمې سطح باندې د روزګار څه مسله نشته، بس صوبایي حکومت نه پیسې د ټیمې ته غمزي په تنخواګانو کې او چې کمې د دوی خپل د ټکسونو راغونډېږي نو د هغې خو حساب کتاب نشته. دغه وجه ده چې کم عوامي نمایندګان دي نو هغوی نه خلق تپوس کوي او هغه عوامي نمایندګان بیا خامخا به مخکې په دې باندې خبره کوي چې یاره زمونږ دا پیسې زمونږ آمدن زمونږ کارخانه مونږ چې کومه خبره کوو د تیر څه وخت نه نو معدنیاتو حوالې سره د آمدن حوالې سره وسایلو نه مالامال نوخار حوالې سره او زمونږ شګه زمونږ کاڼې زمونږ کارخانه د دې ماته فایده څه ده، د دې د تحصیل ته څه فایده ده، یونین کونسل ته څه فایده ده، ویلیج کونسل ته څه فایده ده. دغه تپوس دا خپله یو تحریک دی او هغه اوازونه چې مونږ 1 کال 2 کاله مخکې 3 کاله نه مونږ دا اواز کوو مسلسل، مخکې به مو په اخبار کولو او چې سوشل میډیا راغه نو مونږ دا اواز مسلسل کوو چې زما د عربونو روپو کارخانې، د عربونو روپو انډسټري، د کولې نه ډک غرونه، د شګې نه ډک سیندونه، د سونې نه ډک غرونه، د سونې نه ډک سیندونه، تیل، ګیس او زراعتي ځمکه، اوبه. د دې باوجود زما ځوان د دې علاقو نه د سعودي عرب او د کویت په میرو کې نوکونه غورځوي، سرګنجې کوي او اوریج کیږي او بیا راځي او اوریج کونه پس هغه واده کوي او بیا ځي او بیا راځي عمر پې تیري او بیا دلته ځان له د کاروبار کوشش کوي او هغه کاروبار ته تحفظ نی حاصل. نو دغه خبرې اوس باقاعده د تحریک شکل اختیار کو، دا روته او خلق تپوس کوي. تیرو 10 کالو نه موږ ته په مختلفو ورکشاپونو کې، ټریننګ سنټرو کې، ټریننګونو کې ان جی اوز دا اواز راوچتوي چې عوامي نمایندګانو لم تپوس پکار دی او شهري لم تپوس پکار دی چې چېرته خښته کې کېږي چې هغې کې خپل شراکتداري وکړي چې هغه خښته پخه ده که دا خښته کچه ده، سیمټ څومره اچولی شي، ورک آډر څه دی. دغه تپوس آګاهي هغه باقاعده خلقو ته راغو او چې خلقو یې تپوس وکړو نو دوم یو مسله ده آیندې دپاره به د دې سدباب لار بندېدل، خو قدم څوک کیدي قرباني څوک ورکوي مخې ته روځي نو بیا ورپسې شاته
لین لګي او تحریک شروع کیږي. اکوړه خټک دغه چیرمنان، دغه منتخب نمایندگان، سیاسی قائدین چې څومره قوم دی دا د خراج تحسین مستحق دی چې دی تپوس وکړو. د یو درېدل ولاړ دي او د خپل حق او چې کم سرکاري امور دي د هغې هم تپوس کوي چې دا پیسې چته ځي، پیسې کم ځای نه راځي. دغه حساب کتاب دا زما نوخاري د دې نوخار باشنده دی که تپوس شروع کو نو نوخار کې د هیڅ څه کمی نشته. یوه عسکري سیمنټ فیکټري او یوه چراټ سیمنټ فیکټري ځان له دنیا ده او دا ټوله صوبې ته د ډېر غټ بجټ او کاروبار دا 2 کارخانې ورکوي. نو زما نوخار له یې څه ورکړي دي. ښه بیا تحصیل جهانګیري مونږ خبره کوو نو تحصیل جهانګیري کې جی عسکري سیمنټ فیکټري موجود ده. تحصیل جهانګیري کې نورې غټې کارخانې خو پرېږده، خو دا یو څو غټې کارخانې درته ښیم چې دغلته ماربل انډسټري ده، دغلته هغه ټایلونو چې کوم کارخانې دي هغه دغه والا دا ټایلونه جوړوي. بل ورسره پاکستان ټوبیکو کمپني اکوړه خټک، د اکوړه خټک له دې کارخانې څه ورکړي دي؟ د لوګي او د اوبه زنګالود کې اوبه خرابې کې د هغې په بدل کې اکوړي خلقو له څه ورکړي؟ دا تپوس د خلقو له پکار دی. دا هم د عربونو روپو غیر ملکی کمپنی او غیر ملکی پراجکټ دی. دلته کې ډېر غټ بزنس کوي او حکومت لم غټ بزنس ورکوي او علاقې له صوبې لم ورکوي، خو اکوړي او د دې جهانګیري دی له به هم د دې څه متباس دغه بدلوي. او ورسره بیا دې سره جي دغلته نورې وړې کارخانې د ډریپینو فیکټرۍ، د تختو کارخانې، فرنیچرو کارخانې، دا خو وړې دي. بیا دې سره د بورډونو چې کم ټیکسونه راځي، د پارکونو کم ټیکسونه راځي، مال مویشي کمې ټیکسونه راځي، بیا ورسره د هغه ښکته چې کم ریړې میړې لګي د دې کم ټیکسونه دي. نو ډېره لویه یو عجوبه ده او یو تماشه ده چې دې ټایم کې کولاو شوه او د دې تپوس شو. نو زه وایم چې جهانګیری دا غریب هم نه دی، دا وسایلو نه محروم هم نه دی، وسایل دي او قیمتي وسایل دي ورسره، معدنیات دي ورسره، کارخانې دي ورسره. خو که د دې خلقو تپوس وکړو او دی منیج کل او د دې صحیح طریقې سره د دې ټیکس راغو او حکومتي خزانه کې جمع شو، نو په جهانګیري تحصیل کې به یو ملازم هم بغیر تنخواه پاتې نشي. او زه ګڼم چې دا یو تحصیل د دې ټولې ضلعې دپاره هم کافي دی. دلته په شناختي کارډ هم بیا خلکو ته پیسې میلاویدی شي، خو انتظام نشته. او په کوم شیز چې خلکو تپوس وکړو، خلکو خپې کېښوي او منتخبو نمایندګانو او سیاسي مشرانو کم چې د دې ټول سیستم روح روا دي او چلولو والا خلق دي، هغوی تپوس وکړو نو ای باندې فیار درج کړی. د دې فیار اوس به جواب هم دی ورکوي او دا فیار به ثابتیم. خو یو ډېره لویه تماشه هغه کولاو شو او دغه تماشه چته په روډ باندې په نظر راځي او دغه تماشه چته د ډیپټي کمیشنر په دفتر کې د فایلونه او رسیدونه او د لیټرو او د غیر قانوني ټینډرو هغه کیسونو د دې په صورت کې چته په اسسټنټ کمیشنرانو په دفتر کې ښکاري، چته په اجرو کې د جرګو په نظر کې ښکاري، چته عمدقه خبرې او دا تماشه دا چته په کلبونو کې په نظر راځي. او ډیره زر ده چې دا به د قوم ته د جلسو په صورت کې دا تماشه د دې نوخار او بیا د دې تحصیلونو دا به مختلفو علاقو کې د جلسو په صورت کې په نظر راځي. ګورو به چې سبا حمایت الله معیار هغه کومه تماشه او کومه جرګه په دې نوخار کې لګی، خلق د دې خبرې هم انتظار کوي. ډیره مننه، الله په امان.